بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ګرانو مینوالو، د روزانه په شان یو ورځ یو پیر بیا مونږ چې کوم د تاسو په خدمت کې حاضر یو د یو نوې پروګرام سره. ګرانو کتونکو، نننې پروګرام چې کوم دی نو دا یو پیر بیا اهم دی زموږ د علاقې لپاره، زموږ د کلي لپاره، چونکې مخکې هم مونږ په پروګرامونو کې تاسو سره د کرونا وایرس په حواله باندې معلومات چې کوم دی هغه شریک کړي دي، او نن یو پیر بیا چې کوم دی نو مونږ په دغه حواله باندې راغلي یو تاسو په خدمت کې حاضر یو. زما سره یو پیر بیا چې کوم دی نو زموږ ګران ملمانه چې کوم دی قدرمن هغوی د هغه خاندان سره چې کوم تعلق ساتي چې دغه کرونا وایرس په کوټه کلی کې د دغه خاندان دا سسپیکټډ کیسونه اولنی او د دوی نه بیا وروسته کوم د نور کیسونه خورا شي، نو هغه سره یو پیر بیا دي. د ټولو نه مخکې خو تاسو له د خوشحالۍ یو خبر درکما چې الحمدلله دغه کیسونه چې کوم د هغوی یو پیر بیا ریزلټ چې کوم دی هغه راغلی دي، بیا ټیسټونه شوي دي، نو ریزلټ چې کوم دی هغه نیگیټیو راغلی دي. نو دا د ډېرې خوشحالۍ خبره ده زموږ د علاقې لپاره، زموږ د کلي لپاره. څه صورتحال دی، مجموعي څه صورتحال دی، په دغه باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره یو پیر بیا موجود دی، امال روم خپله او نعیم باچا. دواړو ته جی په خپل پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایم. ډېره مننه جی، ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه، الله دې عزتمن کړه. ډېره مننه. د خپل نه د پروګرام آغاز کو خپل د ټول نه مخکې خو تاسو ته او تاسو پورا خاندان ته چې کوم دی مبارکي در کوم چې د ټیسټونه چې کوم راغلي دي نیگیټیو راغلي دي، نو په دغه باندې درته مبارکي در کوم او شکر دی الحمدلله چې تاسو دغه ټیسټونه پاک راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټول نه مخکې زما ټول کتونکو ته، ټول خپل مشرانو ته، یارانو، دوستانو ته، ټول ته السلام علیکم او ډېر مننه. الله پاک دې وبخه. د ټولو نه مخکې خو په دې باره کې چې زموږ ټیسټونه نیگیټیو راغلل، د الله لاک شکر دی او په دې کې د الله د فضل سره او باقي زموږ د یارانو، دوستانو، رشتہ دارو او خاص کر په کورونو کې د هغه خویندو او د هغه میندو چې کوم موږ ته خلکو دعاګانې کړې دي، موږ یې په روزماتي په ټایم کې او په دې خپلې میاشت کې په دعاګانو کې یاد کړي یو. نو شاید چې موږ دې جوګه نه وو، الله دې ټولو سره الله دې ټول د دې اجر ورکړي او الله دې ټول څومره خلک دي الله دې وبانه دې بیماری نه دې نه پامنه خپل امان کو ساتي. امين امين. خپل دا لګره ته کلیر کوي چې څومره کیسونه چې کم دي هغه ستاسو ورلد ټوټل او هغه پاره کې اوس څومره چې کم دي نیگیټیو راغله. زمونږ خو پیرانو کې زمونږ فیملی کې سلور کیسونه پازیټیو وو، هغه الحمدلله A to Z دي هغه نیگیټیو شو. باقي زماره د خور کرا نعیم باچا د لیکرا چې کوم ټیسټونه یا د مسلم باچا د لیکرا الحمدلله هغه ټول نیگیټیو شو او د موږ د پاره نن ډیر زیات خوشاله او بلکې د ټول علاقې لپاره د ما په خیال باندې ډیر د خوشاله او یو ښه خبر ده. بالکل ډیر د خوشاله خبره ده پورا علاقې لپاره. نعیم باچا لبرازم او دغه معلومات به دا غوښنه مخلوق چې هغه په پیښور کې دي چې دا غوي څومره کیسونه ولا څومره پازیټیو ول څومره نیگیټیو شو وس. بچا صاحب ډیر مننه او اول خو دې ټول کلی مبارک شي، تاسو دې مبارک شي، خپل تاسو دې مبارک شي. موږ تقریبا سلور کیسه پازیټیو کوم چې پېښور کې والد صاحب مور ابي ندیم باچا یازو شکر الحمدلله هغه ټوټل نیگیټیو دي. بیګا راغلیو کلی ته بیګا نه بلشپا خپل کور یو او کم چې بیا پرون کمپلینګ شو او دلته کور کې چې کوم مطلب فیملی کې نور کسانو او تقریبا وو کسانو سامپلینګ شو نو هغه هم نن ماشاءالله ټوټل نیگیټیو راغلي. نو څومره کیسز چې ول کرونا وایرس پازیټیو کیسز هغه شکر الحمدلله زموږ فیملی کې ختم شو. بالکل دا یو ډیره خبره ده او ډیره زموږ د پاره د علاقې د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا کم کیسونه چې راغلي وو په کوټه کلی باندې چې کم خلکو هغه رومرز خورا کړي نو هغه الحمدلله نن هغه ختم شو. ټول کیسونه چې کم دي هغه نیگیټیو شو. زموږ هم دغه کوشش ام پی نیوز همیشه دغه کوشش کوي چې را وخت په وخت باندې چې کم دي خپل علاقې خلکو له معلومات ورکړي
خلک د صورتحال نه خبر وساتي. خپل د په لبرازم خپل د بیماری مو تیر کړه کوارنټاین پیریډ مو په کور کې تیر کو نو دا وخت څنګه تیر شو جی؟ یاره دې د کوارنټاین په حواله سره یا د کور په وخت تیرېدو سره خو ډېر عجیبه غونته و او زما په خیال باندې زما په ژوند کې داسې موقع نه راغلی چې ما 2 ورځې یا 3 ورځې مسلسل په کور کې تېرې کړې وي او بلکې زه به راته دا وایم چې د هر نارینه لپاره دا ډېر یو مشکل خبره ده. او ما خپل ټایم چې دی هغه په یو خاص دغه باندې ډیوایډ کړی و. په دې کې ما اسلامي تاریخ چې کوم دی ډېر زیات سټډي کوم او نور کتابونه په کې ډېر زیات سټډي کړل. ټایم مې منزل او دیل ورکړی او سمې خوب له ورکړی یو خپل یو شیډیول مو جوړ کړی او د هغې مطابق چې دی هغه وخت ډېر الحمدلله پاس شو. بلکې مازدیګر به مونږ یو ځانه مو په چت د پاسه باندې د بیډمنټن دغه کړی و پروګرام نو مازدیګر مو پکې گیم هم کوو. الحمدلله ډېر زیات ښکلی تېر شو. او بیا د خلکو چې به کوم کالونه راتلل او د خاص کر زمونږ د یارانو دوستانو د دې خویندو د دې میندو د خلکو هغه همدردیانې او دغه نو یقین وکړو هغې به پکې ډېره مزه کوله او زمونږ حوصله به نور هم بړاو شوه. زبردست. خپل دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو په دغه ټایم کې هم چې کوم دی ځان بیزي ساتلی دی او اسلامک سټډي یا پکې هم کړي ده او ګیمز یا پکې هم انجوای کړي دي. ډېره ښه خبره ده. دې په لاره راځم چې تاسو خبره وکړه د خلکو کالونه کوله او د خلکو دغه زما په ذهن کې دغه هم سوال و چې تاسو سره ورل چې دا څومره ستاسو ورځې تېرې شوې دغه 15-16 ورځې په دې کې ستاسو سره د کلي د علاقې او لکه دغه به ووایم چې ټوټل داسې ورل معاشرې هغه د خلکو هغه رویه ستاسو سره څنګه وه دوران بیماري؟ مظفر شاه باچا الله دې عزتمن کړي داسې مسله ده چې تا ته پته ده معاشره کې زموږ الحمدلله زموږ خلکو کې شعور ډېر زیات راغلی دی او د خلکو همدردیانې بیا د خلکو زموږ سره زموږ خاص کر چې کوم یاران دوستان دي یا په کورونو کې چې کوم زموږ خویندې میندې دي نو موږ سره ډېر د همدردیانه او ډېر زیات د یو ښه سلوک مظاهره کړې ده. خو معاشره کې داسې خلک هم شته ولې چې تاسو دا تاریخ اسلام وګورئ نو په مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یا د هغو نه دی خوا چې کوم خلیفه و نو د منافقینو نه او د خرابو خلکو نه د معاشره دغه شوي نه ده پاکه شوي نه ده. نو داسې نمونه خلک هم شته چې هغه اوس په موږ باندې دا الزامونه لګولي دي چې یاره دو 3 लाख روپۍ واغستې 2 کروڑ روپۍ واغستې وچ پوچه په ځان باندې د نوم ورپورې کړی صرف د پیسو دپاره د راشن دپاره کنه. نو دغه خبرې چې به کله راورسېږي نو په دې کې دغه خبره مې ذهن له راځي چې ډېر خلک درپسې دغه خبرې کوي او موږ هم اورو په دې علاقه کې په دې کلي کې چې تاسو راشن یې اخیستي دي ډېرې زیات دي او کوم دی په کروڑونو روپۍ تاسو اخیستي دي. نو دغه کوم داسې خلک پکې شته دي جی؟ نو دا نمونه خبرې چې کله خاص کر په دې باشعوره ټایم کې او په دې 2020 کې یا داسې نمونه خبرې اوري او یا د خلکو دغه د سوچ د زاویه چې ده کنه هغه د بیماری او د تکلیف او د وبا نه هټ کر په یو خاص په دې زاویه باندې په ماده پرستۍ باندې او په خرابو خبرو باندې راځي. نو دغه دې کې بیا انسان سره لږ مایوسي پیدا شي یا الله پاک دا مونږ سو کړل. الانکه مظفر شاه باچا دا زماره خوري د دې خبرې گواه دی چې پرس کا مونږ دا خبره په خپل باندې متعلقه حکام ته هیلث والا ته یا بل چاته نه ورسولې الله ګوره کدن هیڅ کو خبرې دی. بالکل جی بالکل دا خبره خو ډیره پاره چې دا خبره مونږ ډیره پاره ښکارا کوله چې الله دې هغه وخت نه راولي اسینه چې زمونږ د لاس نه یا د وبا دومره خور شي نو زمونږ ضمیر په انسان په سینه کې خو یو عدالت خپل شته کنه. بالکل نو هغه ضمیر او هغه الله پاک ته بیا موږ سبا سره مخامخ نو دا خلک چې کوم مطلب دا داسې نمونه ریومرز او داسې نمونه خراب پروپاګاندا دا کولی په دې کې زیات خلک هغه هم دي چې کله بانګ وایي کنه او په جماعتونو کې په اولنی صفونو کې ودرېږي او ځان په متقین او پرهیزګارو خلکو کې حسابي او د جماعت نه چې راوځي نو بیا هغه د ایمان هغه چې کوم دغه دی هغه سټانډرډ دی نو هغه بیا دغه چې یاره په دروغ په دې باندې سکار نه حقیقت هم دغه دی چې دغه خبر د موږ ډېر زیات لیفټ ورکړی هم نه دی نه دا زموږ د معاشرې دغه سری ځکه تا ډېر خپل سوال وکړو او که الله دې هېڅ چاته هم دا بیماري نه کوي خو که نیکسټ ټایم چاته داسې کېږي نو د دې خبرو
باغه مخامختیا کوي. بالکل زی په دې حواله باندې دا به وایم چې تاسو چې په نیم خو په پیښور کې او تاسو په کلی کې وای نو د علاقې چې کم تاسو له دغه ډاکټران راتلل د چا سره چې تاسو په خپل باندې رابطه کړې و د بریکوټ سیول هسپتال خبره کوي نو د هغه ډاکټرانو صاحبانو د هغوی د طرفه تاسو سره څومره تعاون شوی دی یا تاسو څومره د هغوی دغه نه مطمئن یې؟ مظفر شاه باچا د دې میډیا په او ستاره د چینل په وساتت سره زو ځان او د علاقې د ټول خلک دا ډیر زیات خوش نصیبه ګڼم او دا زموږ انتهایی خوش قسمتي را د پورا علاقې چې الله پاک موږ له یو داسې پولایټ او دومره زبردست سټاف را کړی دی د بریکوټ په حواله سره او د خاص کر بیا د فخر علم ډاکټر صاحب ورسره ډي ام اس اکرام خان چې زموږ کلیوالم دی او ډیر زیات ترونه د غسړې دی ورسره بیا افتخار ډاکټر افتخار صاحب ثاقب باچا او یا د نور چې کوم سټاف دی تاسو یقین وکئ دا غوي زموږ سره داسې کوآپریشن یا زموږ سره داسې رابطه ولکه د فیملی د فرد پشان ما خو چې سټه هم ټلیفون کړی دی که په خلم صاحب ته دی که اکرام خان ته دی بل ډاکټر صاحب ته دی نو هغوی لکه زموږ ډیره زیاته رهنمایي کړې ده موږ ته زموږ حوصله زیاته کړې ده او د هر قسمه سیس د مهیا کېدو هغه تعاون را سره راته ولي دي چې سپکاري نو به تاسو په ډور سټیپ پانی نو زه دغه تاسو په دې چینل په واسطه سره دغه ډیر زیات شکریا ادا کوم او یقینو کا د شکریا د الفاظ او یا د نمونه سونه دغه د خدمت او دغه د خوش اخلاقی بالکل لکه جوګن دي او الله دې هغه له ډیر زیات عزت ورکي الله دې ول صحتونه ورکي او هغه زموږ په فرنٹ لاین باندې دي دا خلک دې چې دوی ته موږ مخکې ردی بیماری د لپاره جنگيږي نو الله دې هغه له همت ورکي او الله دې په خپل امان کې وستاتي او زه د ډاکټر فخر علم صاحب او اکرام صاحب او افتخار صاحب او ثاقب باچا او دې ټول ډیر زیات مشکور یم او الله دې دوی له خپل حفاظت کوي او الله دې ډیر عمرونه ورکي او زما سره نور 10 سال پاس نشته چې دا شکریا پیدا کوم. د دې سره خپل یو خبره بل هم محترمه انتظامیه چې کومه ده سیول انتظامیه چې کوم زموږ د تحصیلي بریکوټ ته دا غوي په بار کې سوای نو د انتظامی په باره کې خو زموږ سره ډیر زیات اټیچمنټ نو خو بیا هم ایس ایس یو دوه پیر راغله دی او موږ سره ډیر زیات په ښه طریقه سره ملو شوی دی او ډیر زیات خپل خبرې را سره کړې دي او ایون دا چې د ډاکټر صاحب او د دوی په مهرباني سره د ایس ایس زما د کور مخې ته او زما د کور د رونو د کور مخې ته تاسو به پته یې نه موږ ته نه پولیس ودرولې دي کنه نه موږ ته د سهډز کړی دي او ډاکټر صاحب د فخر صاحب او اکرام صاحب ورته وي چې دوی په خپل ډېر تعلیم یافته کورنۍ ده د موږ سره ډېر زیات کوآپریټیو دي نو ایس ایس چې به ټیک ته چې دوی دومره ماشاءالله پوېږي او په خپل بهر ته نه راوځي خپل ځان کوارنټاین کړی دی نو دغه په بدل کې هغه موږ ته نه پولیس ودرول او نه موږ ته نور څه دغه وکړو او ورسره د چې ټي ام ای سټاف چې کوم دی هغه یو د پیر راغلي دي او ډیس انفیکټ او کوم چې سپری دی هغه کړی دي او د بار تعاون او دغه مظاهره کړی دي ډیره خبره ده چې زمونږ انتظامیه چې کومه ده یا زمونږ د هسپتال چې کومه انتظامیه ده نو هغوی ستاسو سره تعاون کړی دی په دغه دا یو ډیره او مثبت خبره ده. نعیم باچا په لرازو نعیم باچا په پیښور کې مو ژوند وکړو دغه د کوارنټاین ټایم چې کوم دی نو هغه تاسو په پیښور کې تیر کو څنګه هلته کې صورتحال او ژوند څنګه تیر شو دغه کم 15 ورځې چې وي نو سم مشکلات او څنګه هغه وخت څنګه تیر شو؟ بچا سے ډیر مننه. مشکلات خو د بیماری په حواله سره کله چې یا والد صاحب ته یا موربه ته مطلب داسې یو نوې ډیزیز یو هغه پازیټیو نو هغه سره به انسان ډیر زیات تنسي ورسره موږ په خپل هم دا مسلونه تیرېدو شکر دې موږ ته سلاماتو هغه ته سلاماتو خو بهرحال هغه چې به ازوم په ډېر وخت دي نو موږ ډېر زیات پریشان شو په کې څه تکلیف ده دین علاوه ان التا ماشاءالله ډېر خو خاص کر بیا وخت به په دې ډېر خطر چې مطلب کلی نه به رشتہ دارو یارانو دوستانو ملګرو ډېر زیات ټلیفونونه کړی دي او خاص کر دعاګانې ډېرې کړې دي نو هغه وخت زموږ ډېر خپل تیر شو ان علاوه مطلب کم چې دلته د بریکوټ سټاف ته خپل هم دا خبر وکړه نو دا غو ډېر شکر گزار یو چې هغه کوم په پېښور کې وو هم خو هغه الته مو سره د رابطه ساتلې لکه مو چې بالکل هغه په حدود کې راځي نو هغه هم
ډېره مننه هغو رابطه کړې ده بیمارانو تپوس یې کړی دی ویلي دي چې مطلب څونه ورځې وشوې حساب کتاب سره روان دی څه تکلیف شته څه نشته که داسې څه ضرورت وي چې مطلب موږ هلته تاسو ته مهیا کړو یا بل څه نو د هغوی لوی جهان مننه د دې ټول کلي د عوامو د ملګرو یارانو دوستانو هم ډېره مننه چې زه به ذات خود هم هلته وم والد صاحب هم هلته و ندیم هم هلته و نو بیا دلته کور کې مطلب کلیم و سلیم و نو د هغو دپاره یو ډېره ګران مرحله وه خو بهرحال کلیم او سلیم دلته زما 2 ورځې وشوې نو هغو راسره لګیا دي نو اکثر مطلب دومره خلک یادوي چې یاره ټلیفونونه یې کړي دي او مطلب راغلي دي او مطلب د هر قسم دغه تعاون یې کړی دی ویلي دي چې یاره مطلب دا داسې خبره نه ده چې مطلب خو تاسو بهر ته وتی نه شئ او تاسو ته ضرورت وي نو تاسو بېشکه مطلب دکانداران هم راغلي دي یاران دوستان هم راغلي دي خلکو ته ټلیفونونه هم کړي دي بغیر ټلیفون هم خلک راغلي چې یاره دا روژه ده پرون کلیم راته څه ښودل نو ماته وي چې دا هر څه څښا کېږي نو څه چل وکړو نو ما اوس خو دلته په کوڅه کې چاله ورکړم نه شي اصل کې مسله دا ده چې لاتیال ټسټونه نه دي راغلي نو مې اوس چا سره داسې هم نه شي کولی چې داسې چاله ورکړي مې بس مړه مې خورئ اصل کې دومره خلکو کوپریشن کړی دی د خپل طرفه نو لوی جهان مننه الله دې په دې خلکو داسې څه تکلیف نه راوړي خو الله دې د دې اجر د خلکو له پخپله ورکړي او کوارنټاین ټایم تېرول چې دی دا ډېر ګران دی ټیک خپل دلته کې زمونږ د یو ملګري چې کوم دی ستاسو نه کوېسچن کړی دی په دې کمنټ سیکشن کې وایي چې د خپل نه تپوس وکړئ چې په کوارنټاین قسم خوراک او دوايانې تاسو استعمال کړئ پلیز خپل ایکسپیرینس را سره شیر کړئ نو مظفر صاحب چې دوايانې په حواله سره خو په دې کې یو خاص کر انټي بایوټیک ته مایکرولایډ ګروپ سره تعلق ساتي ازیترومایسین ورته وایي نو هغه د ویټ په حساب سره دی چې چا ویټ چې دی هغه د 80 kg نه زیات وي نو هغه به 500 mg چې دی پی ډي لکه سار ماښام وي که د 80 kg نه کم وي نو بیا به 250 mg چې به سار ماښام وي دغسې ورسره پیناډال ګولۍ چې کوم دی عام پیرسټامول نو دا 2 ګولۍ سهار 2 غرمه 2 ماښام 1 ګرام دي جوړیږي ٹھیک شو جی او د دې نه علاوه که چا تر ټوخي شکایت ورسره وي نو د هغې دپاره د وچ ټوخي دپاره شربتي دي پای کې هر یو چی نو هغه استعمالول غواړي خو د ټولو نه عام څیز چې کوم دی په دې کې ملټي ویټامینز دي زنک پکې ډېر زیات ضروري دی او ویټامین سی چې دی دا ډېر زیات ضروري دي نو دا ټول ډایټ دا ټول نمونه میډیکیشن چې کوم دی مونږ به اخیستل ورسره چې کوم زمونږ د علاقې یا زمونږ کوم د طب نبوي کوم دغه دی میډیسن دی یا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ملو شي لکه کلونجي دا او دغه دی غبین دی نو ما د کلونجي او د غبین استعمال ډیر زیات کړی دی ورسره د خونانو د تیلو د زیتون د تیل چورته وي د دې ما استعمال ډیر زیات کړی دی او د دې علاوه فروټس ول د څورته وي پي ما دا د بهر نوم یو دغه کوم ډرای دغه چې د انشور هغه مې راوړی ول هغه مونږ په پر مقدار کې استعمال کړی دي چې زموږ امیونټي چې کوم د زموږ مدافعتي نظام چې دا دومره خی چې د بیماری سره مقابله ټیک د دې سوال سره تړلې یو بل سوال ذهن ترازی خپل د چې کله انسان ته وی دا شی پازیټیو وي په تاسو خو چون کې خپل پرسنل ایکسپیرینس شو تاسو تجربه شو نو غواړم چې زموږ د کتونکو سره تاسو شیر کړئ چې زیات علامات څنګه وي او لکه چې په چا کې زیات شي یا اصل لکه د دې هغه وراله هغه دغه سره لکه شیر کړئ زموږ د کتونکو ته لکه کلیر شي نو د دې د سمپټمز چې دي دا د عام د کمی چې موږ په موسمي یخني یا څه وایي که نه نو په اوله کې په دې کې پرنجي وي مرۍ لږه لږه خوږېږي بیا ورو هغه دغه چې کوم دی هغه انفیکشن او هغه تکلیف چې دی هغه سینې ته ورکوشي او د هغې نه وروسته تبه شروع شي نو د دې تبې دا کیفیت چې دی دا ټمپریچر دا د چا زیات وي او د چا کم وي خو دردونه چې دي که نه دا پکې ډېر زیات وي دردونه او دردونه بل دا چې د خولې خوند پکې دا دردونه په ټول وجود باندې او سپیشلی خپې چې دي نو خپې ډېر زیاتې درد کوي
او دې کې د خولي خوند ډیر زیات خرابي سبدي خواته کیږي نه الته کې تا تر خوراک ډیر زیات ضرورتي یاره تو هر نمونه خوراکو کې او مدافعتي نظام د ټیک شي نو دغه کې د خولي خون وسترم ډیر زیات خرابي او خاص کر د بوی د صلاحیت چې دی کنه نو د بین صلاحیت په انسان کې بالکل ختم شي پتا به خراب او خبین بالکل نه لګي پای کې به تمیز نشي کولای ها او ټمپریچر سپیشلی د شپې ټایم کې چې کنه د شپې ټمپریچر ډیر زیات دی زیات شي د شپې د ورځې په نسبت باندې د ورځې په نسبت پړې دا سره بیا شو چې لکه بیا د سړی هغه دردونه چې کم دي نو هغه ور سره هم سیوا کی چې کله ټمپریچر سیوای نو بیا دردونه هم سیوای او یو بالکل ټیک موږ ته خیر د ټوخي او د نمونه سيزونه چې ماته یا زموږ په کور کې چې څومره نور کسانو نو شکر دی موږ ته دغه تکلیف نه وو موږ د ټوخي دوايي او 2 ورځې نه استعمال کړي کنه او د ټمپریچر د حواله سره دا چې ټمپریچر ډیر زیات او یو خبره د بل کومه د دې پیسو د معاملې چې ده کنه جی دا الزام یوازې په موږ نه لري دا خو زموږ دغه د میډیکل سټاف چې د اکرام صاحب د لودوی هغه نه کری معلومات کول نو دا زیات خلک الزامونه په غو لګوي دا ټول د ډالرو گیم دی حالانکه دغه ډاکټر صاحبان چې دي کنه یقینو کوو د شپې په 1 بجه او په 12 بجې راغلي دي بالکل زموږ لیدلې بالکل موږ لیدلې د شپې هم ګرځي زموږ هغه ورځ به تاسو کتلې دلته کې د شپې 1:30 بجو ټي ام ای ول راغلي ودلته کې په 1:30 بجې باندې دلته کې سپری کوو نو زه به بیا ورکو شو ماته چې لږ غوندي ویډیو مو کړم ما یې لکه دوی ګورو چې انتظامیه لګیا د دلته کې د چا د لپاره لګیا دي نه او دغه متعلق چې زمونږ دا یو رور دی زمونږ مرګره دی شاه حسین یوسفزئی صاحب تاسو به پیژنئ پروفیسور صاحب د سعودي کې او دا یو خبره لیکلې ده چې وایي چې مظفر شاه always remember rumors are carried by haters spread by fools and accepted by idiots كل established good to know through MP News and all your families defeated corona نو دې دا خبره صحیح ده چې خلک پکې او وی ایکسپټ کوي او وی دا چې کوم رومرز خوريږي نو هغه به دغه کې ساده لو خلک دی کنه چې د کلی یاره زه یو خبره کوم د پرشا بچا د خياران خلک وای کنه وای په شعور کې او په شعور کې دا عین فرق دی او عین وای علم دا نو دغه د عین زمونږه او ردو په منځ کې چې کوم جنگ دی کنه نو هغه په دې عین باندې دی او د جاهل سړی سره او جاهل سړی مطمئن کول یا دغه سره بیس کول کنه دا ډیره عجیب غونډه خبره لګي ځان انسان په خپل وتا ته ځان جاهل ولګي بالکل نو ولې چې ته په هغه سره په دین په لیول خبره نشي کولای داغه خود سي ایمان دی چې بس سم اټم بم دی هر بار کې کنه او داغه سره ته په نور د دنیوي معاملې کې بیا ډالرو ته خبره لاړ شي او پیسو ته لاړ شي نو د دې جاهلیت سره خبره تر ډیره ګران کار دی اورال دي سي زموږ معاشره دا تاسو خبره صحیح ده خپل ده اورال الحمدلله زموږ خلک ډیر باشعور دي او زموږ سره چې کوم تعاون او کوم دعاګانی او زموږ لپاره چې کوم جړاګانی او ختمونه کړی دي ګره یقینو کوم سره داسې الفاظ نشته چې د خپل خلکو او د علاقې د خلکو شکریا څنګه ادا کو کنه او ټیک ته دا د دې خلکو د معاشره پاک شو دا کوم چې مونږ یادو نو بیا خو په معاشره کې بعد ختم شي هغه بیلنس بیا نه پاتې کیږي نو ای به دا خلک په کار د چي دي پکې بالکل دا خبره ستاسو صحیح دي زمونږ خپل د اکثر د سیو شي چې د بریکوټ هسپتال نه یا چې کوم د سیدو هسپتال نه چې کوم ریپورتس راشي نو هغه ریپورتس سوچوم کې د محکمه صحت د طرف نه هغه مونږ شیر نو پاغي باندې بعضي د څه کسانی چې هغه بعضي کمنټس لیکلي زو اکثر بعضي ټیم کې ډیرو خاندم نو هغه کې بعض په کمنټس کې لیکلي چې مونږ خو چې د ځانه خو دا ریپورت نه ورکو هغه خو د محکمه صحت د طرف شیر شوی نو ویلاندې مونږ ته لیکلي وي تاسو د دې سره ثبوت تاسو سره شته تاسو د دې څوک د دې نو وفات شوی دی څوک دې دغه شوی هغه ماته لکولې شي نو لکه دا خو زما کار نه دی وبارل الله دې دغه خلکو له پوهه ورکړي او تاسو ان بالکل او تاسو دا خبره چې دا ډیر کم خلک دي
په معاشره کې هر قسم خلک پاتې کیږي، خو زمونږ معاشره چې کوم دا الحمدلله خدا پوهه خلک پکې ډیر دي. الحمدلله بالکل. نو الله دې وکړي چې دغه خلک پوه شي، الله دې ولا پوهه ورکړي. خپل لکه داسې څه خبره چې تاسو زمونږ د سکرین په ذریعہ باندې زمونږ د کتونکو سره د علاقې د خلکو له څه پیغام څه میسج لرئ نو هغه ضرور تاسو شیر کولی شئ. مظفر شاه باچا څه خبرې چې موږ وکړې او دا به وایم چې یاره الله پاک دې د ټولو سره خو کې زمونږ چې دعاګانې کړې دي، موږ له د خوراک څیزونه رالیږلي دي، زمونږ چې څومره یاران دوستان رشتہ دار یا داسې خلک هم شته چې موږ ته د نیویارک نه او د رشیا نه او د دومره ځایونو ټلیفون کړي چې په ژوند کې چې موږ سره خبرې هم نه کړي. یو خو دا ټول شکریا ادا کوم تاسو سره د سکرین په ذریعہ باندې، ولې چې پردن چا ته ټلیفون نه کول ډیر زیات ګران دي. بل دا خبر ده چې یو دا ویل غواړم چې د الله خاطر وکړي او دا خبره چې دا غپ ما غنئ په دې کې څه غپ نشته، دا باقاعده یو وبا دا ټول دنیا یې مني. څومره ریومر یا څومره چې څه مسلې خلک خبرې اترې کوي نو هغه چې د هر سړي خپل یو سوچ دی، خو ښه خبره داره چې د خپل د وس نه زیات چې څومره خپل دغه کولی شي خلک خپل حفاظت کولی شي، خپل احتیاط کولی شي، نو ډیره زیاته ښه خبره ده. نن سبا چې کوم په لاک ډاون کې کوم نرمي راغلې ده، زما په خیال باندې دا هم څه خبره نه ده. ما د څومره چې زه اورم چې په یو بازار کې په بل بازار کې څومره ګڼه ده، نو زما په خیال باندې دا څیز به بیا کم نه، خو الله دې خیر کړي، الله دې بیا خیر کړي. اسینه چې دا وبا زیاته شي او دا داسې یو وبا ده چې دا زمونږ کور ته په خپله نه راځي، دا مونږ د بهر نه رااخلو او خپل فیملی له راوړو. بالکل. نو دغه خلکو ته دغه وایم چې زمونږ د هیلث ډپارټمنټ یا زمونږ چې څومره ایڈمنسټریشن دی یا نور څه کوم متعلقه ادارې دي، هغه مونږ ته په کم ګایډ لاینز کم پیرامیټرز راکوي، د اس او پیز دي وغیره، نو په هغې باندې عمل کول غواړي. هیڅوک ډېر پې هم نشي کولی که نه، نو که دا 20-25% موږ په هغې باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دې وبا نه به هم دا ټول خلک خلاص شي او انشاءالله چې دا به ختم. بالکل. نعیم باچا ستاسو څه پیغام څه میسج لرئ، دا څه به ویل غواړئ؟ پیغام خو باچا صاحب هم دغه پیغام دی کوم چې خپل ورکو، خو ماته نه ښکاري چې دا خلک په دې عملو کې ولې دا کم کال چې را روان دي، نو تر اوسه هم خلک وایي دغه ګپ شپ دی او دغه یو طنز و مزاح یې ترې ښکړې ده. بهرحال شکر الحمدلله مونږ خو وایي دا به کوي. شکر الحمدلله مونږ خو ته اورال ټوټل فیملی الله تعالی دا امتحان په مونږ باندې راویستو او تیر وکړو، نو شکر په دې خبره باندې. دینه مخکې هم دا کله چې کورونا وایرس مونږ ته پازیټیو شوی نه و، نو ما چې څومره خلک پیس کړي دي او کمې په دوی لګولې دي، ما دینه مخکې هم ویډیو کال باندې تاسو سره دا شیر کړې وه، نو زه خو کم از کم نور دا اویرنس جوګنی ما چې د خلکو کې هغه اویرنس دغه کې ولي چې اول خو به 2-3 میاشتې د خلکو له صرف د دې خبرې د غور کول غواړي چې مونږ 60 لاک او 1 کروڑ روپۍ نه دي اخیستي. د هغې نه پس د هغې نه پس به بیا د دې خلکو سره کورونا وایرس باندې خبره کوو، تقریبا چې یو کال تیر شي نو بیا به د خلکو ته علامات او کیدای شي زموږ نه د بیمارۍ تپوس وکړو. ما ته نه ښکاري کیدای زموږ د کلي کې 3-4 هزار کیسز بیا په هغه ورځو کې پازیټیو وي. دې خلکو ته انتهایی ګف ښکاري. وختي خپل ګیټ ته وته وم، نو یو کس راغی نو موږ را تر غاړه وځه ریپورټس زموږ سمه ریسروسته نن راغلل. هغه ته داسې ښکاري مونږ بس کورنټاین تېرول نه دي، دا دومره ګران کار دی که نه چې شاو دلته دا دویمه درېیمه زما نو وختي راله کوم اواز راکړو، ما ته په کمره کې ملا شي، نو ما یې څه وکړم بس موبایل باندې لګیا وم، کله مې یو څه کتل کله مې بل څه کتل، نو دا ډېر ګران کار دی. الله دې په چا نه راولي زویم بیماري یو سیټ ته کا او د ټول نه غټه بیماري چې دا کورنټاین په کور کې تېرول دي، او دا خو صرف ما ته پته ده، خپله ته پته ده، مونږ فیملی ته پته ده چې کورنټاین څه ته وایي، په کور دننه دا ټایم څنګه تېرېږي، خاص کر د ماشومانانو شور زوږو یا چې پکې سمپټومیټیک وي د چا پیس نو بیا مطلب په هغه څنګه لګي. هغه خلک کوم چې بهر عام نارمل روټین کې ګرځي، دکانونو کې ناست یا خپل نور څه کوي، هغه خلکو ته نشته، او مونږ به دا دعا کوو الله دې ورته وهم نه ښیي. خو دا خلک چې څومره بې احتیاطي کوي نو له دې نه دې دا قلار شي خپل احتیاط دې وکړي چې دا څیز په کور ته رانه وړي، او دا څیز به په دغه شان طریقه باندې ختمیږي، کنټرول کېږي که نه مشکله ده. بل دویمه خبره ده چې
زمونږ په پاکستان کې په هیلث سایډ باندې د کورونا د لپاره سپیشلی دومره څه کیپاسټي نشته. که څوک داسې وایي که نه چې بس پیشنټ دی ولاړو هاسپټل کې 14 ورځې دی یا 12 ورځې دی یا 9 ورځې دی او دی به مطلب دغه کېږي، نو دا زما خپل یو هم داسې یو ایکسپیرینس وشو. مونږ چونکې کوم هلته چې به بیا هغه ټسټونه له 7 ورځې پس هاسپټل ته تلو، نو ما چې څومره د کورونا د پیشنټ اټینډنټ ولیدل، ما چې هغو په کوم تکلیفونو کې ولیدل، ما د هغو سره خبرې وکړې، نو زه ته د باچا صاحب دا نشم ویلی چې کیپاسټي نشته او دا اسې نه چې مطلب دا خلک په دې کورونو کې دغه شان پراته وي پوه شوې، او معمولي مسلې سمټمز دوی ته راځي، او خاص کر ټوخی په دې کې ډېر زیات خطرناک څیز دی. هر هغه کم کورونا وایرس چې دی چې مطلب لنګس ته لاړ نو د مطلب وایرل نمونیا کوي، او بیا خاص کر هغه مطلب 40 پلس کې بیا ډېر زیات خطرناک کېدی شي، هغه وینټیلیټر ته هم تللی شي، هغه اکسیجن ډیپینډنټ هم کېدی شي. نو ډېر انتهایی احتیاط پکار دی. زموږ ګورنمنټ ټیک د لګیا دی څومره چې هغه کولی شي هغه کوي، خو چې یو څیز وستا په وس کې نه وي نو بیا به څه کوي؟ نو مطلب حکومت چې څومره په وس کې ده، ما ته خو دا څومره چې وس دا کوم ایمرجنسي روانه نه دغه په وس کې ده، ما تر دې نه خو نه ښکاري چې دوی څه په وس کې شته. نو بس خلک د خپل احتیاط وکړي، د خپلو مور پلارو کور د بچو د ځان د چم حالت. بل ستا سره دا یو خبره شیر کوم چې چونکې دومره انتهایی دننه په فیملی کې په ما دباو د خپل د لایو ناست دی چې دا خبره به نه دا به نه ډیکلیر کې د مسلې رخشي داسې چل به وشي داسې به وشي. الریډي پته ده ما چې څومره په دې باندې نو مطلب ضمیر دا آواز راکړو چې نه لکه مطلب مونږ په خپله فیملی کې د 2 کیسې پازیټیو رالل، نو سسپیکټډ چې دا کم دي نو دا هم زمونږ دا یقین چې دا به نور هم 100% راځي پازیټیو. خو چونکې بیا مې دا ذهن و چې دا به زمونږ کره هم داسې خلک راځي، چمګاون خلک هم خلک دا یو بل سره هغه هم خادي کوي، دین علاوه لرې رشته دار هم راځي، او مونږ به خلکو سره ملاقات کېږي، میلاوېدل به کېږي، او مطلب دا سیس به روان به نو که ینګ جنریشن ته څه نه وایي، کم از کم په کلي کې خو به دا ډاکټران ټوټل ختم دي. په دې وجه باندې چې د انتهایی دباو باوجود د انتهایی ما په دې 14-15 ورځو کې ډېرې خبرې اورېدلې دي، خو زه تاسو ته هغه نشم ویلی. خو بهرحال شکر الحمدلله چې هغه خبرې مونږ پیش کړې په یو پازیټیو ذهن سره، او د هغې کوم مقصد چې مونږ خپل یو کوشش وکړو د دې قام دپاره، مونږ خو پازیټیو خو مونږ د دې قام دپاره په کورونو دننه کېناستو، مونږ خپل یو ذهني اذیت د بیمارۍ د پاسه په کور دننه کېناستل، دا ځان له یو ذهني اذیت ورکول دي. خو دا مونږ د ځان دپاره نه کړی، ولې مونږ خو الریډي ټوټل پازیټیو کیسز رالو د پیراني کل پورې، او دلته زمونږ 3 فیملیز وو. خو مسله سوا دا مونږ صرف دا خلک دي ځان په دې پوه کړي چې مونږ د دې خلکو دپاره ځان په کورونو دننه وساتو. مونږ ته بیا د دې نه علاوه د کورونا پازیټیو نه پس مونږ ته نور څه تکلیف نه و، خو زمونږ د خلکو سره میل ملاپ راتلو او خلک به پازیټیو کېده، او دا سیز به مطلب سپریډلی روانو، او انتهایی دا به په نمبرز کې سیوا کېدو. نو چونکې خلک هر څه ما یو میسج ورکو، مونږه صرف دې مقصد دپاره په ټوله دنیا کې چې کورنټاین کېږي یا اوس چې کوم بهر ملک نه فلایټ سپریشن سټارټ کړي راځي خلکو، او هلته مطلب کرنټینا ته بوځي، او 14 ورځې پس یا 7 ورځې پس هغه راوځي چې مطلب سمټمز پکې نه وي، چا کې سمټمز راشي نو هغوی 14 ورځې پس راوځي. مقصد صرف دا چې کوم نور خلک په هر په معاشره کې دي او هغه بچ شي. د دې مقصد دا نه دی چې مونږ ته 15 لک روپۍ میلاو شوې او مطلب مونږ کور زګه دننه کېناست. دا ډېر انتهایی غلطه خبره ده. انتهایی دا که یو انسان سوچ وکړي په 2020 کې چې هر سړي سره په جب کې ټوټل دنیا هغه ځان ته لایو کړې ده او په میډیا باندې دی، او د هغې باوجود هم زما په کلي کې خلک د 15 لک روپو خبرې کوي. نو دا انتهایی افسوسناکه خبره ده. د دې الفاظ نشته چې سړی د دې رد وکړي. خو به هر حال د خلکو دی الله مل شي، مونږ خو سره دغه کوآپریشن و دینه پس مونږه نه چاته دا وایرس ورکولی شو نه ریسیو کولی شو. مونږ خو بالکل مثال مونږ 100% سیف شو. بالکل یو ویډیو جی خپل دا داسې چل الحمدلله. دا خلک ډېر باشعوره دی. کم خلک چې باشعوره دی هغو زمونږ دا څه چې مونږ کړي دي د اپریشیټ کوي. خو ډېر 1 یا 2% خلک به داسې چې هغه د دې به رد کوي یا به د دې باندې په مخالفت کې راځي، نو د هغې به خپل څه ریزنز وي به هغو ته پته وي. خو کوم چې باشعوره خلک دی انشاءالله او ماشاءالله دا تقریبا 98-97% دی او په دا خلک په دې ټولو خبره پوهېږي. باقي د هیلث سیسټم خبره شوه
نو زمونږ د پاکستان خو لاسکه ابرو جو کس د ماته نیویارک نه ټلیفون کړو او داغه بچي الته کې هسپتال کې ډاکټر دی جی نو هغه ما نه پدې دغه باندې ته پوسو کو چیرې د هیلث فیسیلیټیز دغه سړي نو ما خو تاسو ملک ته زمو ملک ته ما ته امریکا کې څه چل دی ما ته ورو هسپتال نو ټول د لاشونو ډکتي لارو کوسو کې لاشونه پراته دي کنه نو چې د دومره سپر پاور هغه هیلث سیستم چې کوم دغه کولیپس شي نو زمونږ خو ډېر غریب ملک یو زموږ د هیلث فیسیلیټیز سړي بلکې هیلث او ایجوکیشن خو زمونږ څومره ګورنمنت سره غلي دغه پریورټي دم نه بالکل بالکل جی بالکل دا حقیقت خبره او یو خبره بل دا ګوره یو بل خبره کومه زمونږ په زما په خپل په بریکوټ هسپتال 25 تی 28 ډاکټرز دي او دا 2 لک 2 لک آبادی دا نو دغه زمونږ فیسیلیټي بالکل زمونږ یو گاونډي دی چې هغه هم به ستاسو سره چې کوم دی هغه هم به دغه کې پازیټیو راغلی نو هغه وایي چې ما ته هم خلک وایي چې تا 15 لاک اخیستي دغه خو لکه مې دي په کروڑاو کې خبرې کوو نه بالکل نو زه خو هم خپل نیم باچا د خلکو ته د پیسو د خلاصه لګ وکیل رڼا په وځي چې دا څومره پیسې یو کروڑ خلک وایي نه نیم باچا اسی باچا سے ما ته پته راته په خپل شیر زغړې په موږ در سره په کوم الزام لګي وي دی خوري وي نو په میډیا او په میډیکل والا او په پیشنټ پر ټول باندې دا خو یو ټرایانګولر دی کنه نو په ټول باندې دغه شته الزام خپل لکه اسی ورالو ګورو نو موږ په پیله کې موږ دا شی دلته زموږ د کلی ته سچ بلکې د سواد تم نو راغلی نو موږ ډیر زیات د دې لپاره دغه کوم موږ را الله دې زموږ د علاقه زموږ ټول دنیا دې الله وساتي خو موږ د خپل علاقې لپاره ډیر کوششونه کول موږ ډیر زیات علي زلي بکولې اویرنس پروګرامونه بیا کول ډاکټران بیا د خپل پروګرام ته انوایټ کول موږ به چیرې به خلکو کې اویرنس خور شي او وشول بیا هغه چې د خلکو هغه به احتیاطي د وزینه دغه د وزینه په سواد تم راغی او هغه کلی تم راغی هغه شی دلته چې کوم دی خور شو وسوم وایم چې وسوم ستلی راغلی نه دي وسوم کدا خلک په ځان کې لکه په هراولي لګ احتیاط وکینو وسوم سوران نه دي الله به خیر کی الله دې خیر کی دا ټیک خبره ده والله او مرګري دې شعر کنه چې پدې کې بیا موږ باغ خبره کوو چې د جاهلیت د فیکٹر چې کم دی کنه ترکیبي پوری دا ختم شوی نه جی یو باندې راغلی نه یو زمونږ جماعت او زمونږ اجرې هغه کردار ادا کړی نه د کم کردار لپاره چې هغه دا نه پیدا کړی دي او تر دې حد پوری چې په دې څو خبرو ډیر زیات ګلمن یم چې جماعت مونږ صرف د عبادت لپاره یو ځای ګرځولې دي او اول کې تش مونږ کله یو سورہ کا تمنځ کو زمونږ ذهن کې دای چې بس زمونږ چې څه ذمہواری وا الله پاک څومره حکمونه هغه موږ پوره کول الله ان کې ژوند ته رول د الله د کلمې لاندې او د الله د احکام لاندې د جماعت نه بهر دی بالکل تاسو مخ په وړاندې باندې بوزم لکه څنګه چې تاسو وایي جماعت چې کوم دی هغه موږ خالص د عبادت لپاره چې کوم دی د یو سورہ تمونز لپاره مختص کړی دی او نور موږ د دینه قلاري ولان کې کدی ته تاسو سوچ وکړئ نو زموږ د اسلام دا سیستم چې کوم دی دا دومره بهترین دی چې موږ الله تعالی هغه کمیونټي سیستم چې څه وایي هغه لکه موږ له د وخت نه جوړ دی جمعه ته وخت په وخت باندې راغونډېدل ټول یو محله چې کوم دی هر محله چې د ابو ځان له جمعه ته هغه دغه زی تر راغونډېږي نو دوی دغه زی د خپل چې کوم پرابلمز دي کوم مسلې دي یا کوم هر څه چې دی هغه دغه زی ډیسکس کولای شي خو موږ خلک دغه نه دغه فائدہ نه اخلو نه مو په ذهن کې راځي د نایم دلی د کور مخې ته کوم جماعت ته زما په خیال باندې په کوټه کې کې دومره زیاته غنه په یو جماعت کې نه کوم چې بدغه کی بالکل او کله چې د ګورنمنت د طرف نه اول اس او پیز وغیرہ راغلل چې تاسو به د منځ کوي او ډېر کسان باندې راځي په دغه ځای کې څه کسان دي چې هغه ریزिस्टेंट کړو او دا خبره کوله چې د جماعت ترازو او موږ ګورو چې موږ څوک منع کوي او نو چې موږ خپل سیاست او خپل ضد او خپل انا جماعت تر ورسو نو بیا به څنګه اصلاح وکړي
بالکل بالکل دا حقیقت دی او دغه نه وروسته ډوبله بیا پکې اړو څه خبره کیږي نه دی. او بیا څه پاتې شول پکې کنه. بالکل ډیره مننه ستاسو د دوانو کوم خپل چې تاسو په خپل بیماری کې هم موږ له وخت راګړی وو او زموږ د علاقې چې کوم خلک دی هغوی له تاسو وخت ورکړی او خپلې مفیدې مشورې او ورسره چې کوم دی هم شیر کړي وي. نو ستاسو د دوانو ډیره مننه او یو پیر بیا تاسو دوانو له تاسو پوره خاندان له د ام پی نیوز د پوره ټیم د طرفه هم مبارکي درکو چې الله ستاسو دغه کیسو نیگیټیو راوړي. یو جان مننه او تاسو د میډیا د میډیکل ټیمونو او د دې زموږ د علاقې زموږ د یارانو دوستانو د ټولو خلکو او زموږ د خويندو میندو چې په کورونو کې موږ ته دعاګانې کړي ختمونه کړي دي او موږ سره د همدردۍ اظهار کړي موږ ته کالونه کړي نو دا ټولو ډیر زیات مننه او الله دې ټول دغه اجر ورکړي او السلام علیکم. ډیره مننه نعیم بچا ستاسو هم چې زموږ سره په پروګرام کې شریک وي او موږ له مو ټیم راکړی او ډیره مننه. ډیره مننه بچا. السلام علیکم. ګرانو کتونکو زموږ سره چې کوم دی تاسو پروګرام نننې وکړو زموږ سره نعیم بچا موجود او زموږ سره چې کوم دی اماني روم خپل موجود دواړه یو پیر بیا موږ ستاسو سره مخامخ کړو او بدغه نیت او بدغه غرض مو د سره مخامخ کړ چې دا غوي کیسونه چې کومه دغه بیماری په غوي باندې راغله کیسونه پازیټیو راغله او هغه بیماری ته رګړه کوارنټاین ټایم چې کومه هغه تیر کو او الحمدلله هغه کیسونه چې کوم دي نو هغه د ماشين چم او د پیرانو کې چې کوم کیسونه ولاغه تقریبا وس نیگیټیو دي دغه ریزلټ چې کوم دي تاسو به بار تاسو کوټه کې د زړو کیسونه چې چل شو څنګه حساب کتاب روان دي نو موږ به چې تاسو سره په خپل باندې براه راست او وی شریک کو او هغه کم دا وخت څنګه پیتر شو بیماری په څنګه تیر شو دغه ټول ایکسپیرینس چې کوم دي دا وې تاسو سره شیر کو زموږ په سکرین باندې نو دا وې هم ډیره مننه کوم او تاسو هم ډیره مننه کوم. ګرانو کتونکو په معاشره کې هر قسم خلک پاتې کیږي څوک په تنقید کوي څوک به سوي او په هر حال یو بیماری دا راغلي دا موږ د الله ډیر شکرګزار یو چې دغه بیماری زموږ په دغه خاندانونو باندې چې کوم راغلی و هغه الحمدلله کلیر شو نو په دغه باندې شکر استفکار دی او خپل احتیاط چې کوم دی هغه ضروری دی. تاسو هم خپل احتیاط وکړئ او دغه بیماری نه خپل ځان او د خپل ځان سره چې کوم دی خپل خاندان او خپل ټول چاپیریال چې کوم دی هغه محفوظ وساتئ. هر ځکه چې خاد او آباد بریالي اوسئ. تر یو بل پروګرام پورې خپل قربان مظفر شاه بچا له اجازه ورکړئ. د لوی الله پامان.